ډېر خلک داسې شته دي چې خپلې پیغلې لوڼې په کور کې نیولې دي، د هغوی رشتې نه کوي، د کور کارونه ورباندې کوي، د کور صفایانې ورباندې کوي، د هغوی رشتې نه کوي. څو ورځې مخکې یوه زنانه ما ته ټلیفون وکړ چې مولانا صاحب ما ته وظیفه راکړه چې زما رشته وشي. ما ورته ویل چې د ستا رشته ولې نه کېږي؟ وایي زه پلار په کور کې نیولی وم، د کور صفایانې یې راباندې کولې، د کور کارونه یې راباندې کولو او رشتې به راتللې او زه یې نه ورکولم. وایي اوس مې پلار وفات شوی دی، زما عمر 35-36 سال دی، اوس رشتې نه راځي. ما ورته ویل خفه کېږه مه، پلار ته به دې اوس پته لګېدلې وي چې کوم ظلم یې تا سره کړی دی، کوم زیاتۍ یې تا سره کړی دی، اوس په هغې د خپل ظلم د زیاتۍ سزا میلاو شوي وي. چې لور د پیغله شي ښه رشته پسې راشي بلکل یې ورکوه، سستي مه کوه. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې درو شیانو کې سستي مه کوئ. کله چې منځه وخت راشي په وخت مونځ کوئ، کله چې جنازه تیاره شي بیا سستي مه کوئ چې صبر وکړه پلار یې دوبۍ نه راشي، زوی یې راشي، نه چې جنازه تیاره شه فورا یې جنازه کوي. دریم چې لور د پیغله شي او رشته پسې راشي بیا کې سستي مه کوه.